محترمو کم چې د پی ټی آی والا او د عمران خان دا جلسه دا او دغه له نوم کې خودلې ده دا امر بالمعروف. رازو دی خبرې ته چې امر بالمعروف د دې مقصد د خلکو ته معلوم دی وکنه. تاسو دا وره د امر بالمعروف مطلب څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. معروف مطلب څه دی؟ امر بالمعروف مطلب څه دی؟ د دې مطلب قرآن ته بدل امر بالمعروف ظاهر امر بالمعروف مطلب څه دی؟ امر بالمعروف हम हक के साथ है, हम हक के साथ. امر بالمعروف مطلب څه دی؟ के साथ مطلب یې څه دی؟ मतलब ادا ہے چې حق د پاره راوځي د حق جنگ د پاره. मुझे मालूम नहीं है पता नहीं है. ये आप ही बता सकते हैं. یو خودی خلکو ته د امر بالمعروف مقصد هم نه دی معلوم چې د امر بالمعروف مقصد څه دی. دویم نمبر رازو دی خبرې ته چې دغه مشران د دې پالټۍ آیا دیو امر بالمعروف نوم صحیح وي که غلط وي؟ تاسو دا واورئ. मैंने अमर بالمعروف पे आपको जो दावत दी उसका क्या मतलब? मैंने अमर بالمعروف पे आपको जो दावत दी उसका क्या मतलब? تاسو واورئ دا چې وزیر اعظم صاحب امر بالمعروف ته امر بن معروف وایي. امر بن معروف چې څوک امر بالمعروف او امر بن معروف نه پیژني نو دا څنګه چې کوم دی بیا د دې په باره کې جلسه کوي. بل تاسو وګورئ ویلې خوم نشي په مقصد خوم نه پوهېږي. تاسو وګورئ چې بینر باندې دې څه لیکلي دي. امر بالمعروف نو نه مقصد د دې ورځي نه ویلې صحیح شي او نه لیکلې صحیح شي. او بل دا محترمو چې امر بالمعروف په حاشیې ته هغه بے حیایۍ ته بے پردګۍ ته او ګډېدو ته نه ویلېږي. محترمو دې ته نه ویل کېږي بلکې امر بالمعروف دا خو د یو نیک کار د ښه کار حکم وي. په هغې کې به د شریعت د حدودو خیال ساتلی شي. دا نه چې بې پردګي کوه ګډېږه فحاشي کوه نوم چې کم دی دغې غلط څیز له بیا د امر بالمعروف ورکوه. نو الله رب عزت دې مونږ له د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې مونږ دا بد عمل نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.